د ایران او امریکې چې کم جنگ روان دی نو ټرمپ په دې کې اوس پساو شوی دی. هغه اوس وایي چې یو ملک راشي او زما روغه چې دا راولي. نو پاکستان، قطر، مصر دا ملکونه چې دي دا اوس هم کوشش کوي، خو د ټرمپ نوي نوي بیانونه راځي چې په هغې کې ټایم په ټایم باندې بدلي راځي. که د هغه خبره واورم تاسو به په خبره باندې چې دی پوه به هم نه شئ چې دی وایي څه. اوس د هغه دا بیان راغلی دی چې ایران چې دی هغه په دوو کې راګیر دی. په دوو کې دا راګیر دی د اوسه پورې هغه وایي چې هغه مذاکرات کول غواړي. تاسو به د ټرمپ نه څو څو پیرې اورېدلي چې هغه ایران چې دی وایي دا مذاکرات کول غواړي. دلته کې ایران وایي چې موږ ورته د مذاکرات د سر نه دی ویلي. دی اوس وایي چې ایران په دوو کې راګیر دی. نن چې پرون چې کوم بیان راغلی دی نو په هغې کې دا ویلي چې ایران په دوو کې راګیر دی. په دې کې راګیر دی که مذاکرات کوي نو عوام چې دی دا یې نه پرېږدي. کم قیادت چې دی نو وایي دغه عوام چې دی هغه نه پرېږدي، ځکه که دې مذاکرات زموږ سره کوي نو هلته عوام چې دی دا بس راپاسي. دغه شانتې که مذاکرات نه کوي نو د دې طرفه پې موږ حملې کوو او موږ دغه ملکونه چې دي دغه ایران چې دی دا موږ نه پرېږدو. نو دلته کې اوس دا بیان راغی، دلته کې دا خبره وکړه چې که مذاکرات کوي نو دغه دی. اوس د دې نه مخکې وایي مذاکرات کول چې دي دا غواړي، دا خبره کړې. بلې دا خبره کړې د دې نه یو ورځ مخکې چې موږ په ایران کې رژیم چینج چې دی دا راوستلی، لکه موږ د هغو زوړ قیادت چې دا مکمل ختم کړی، رژیم چینج پکې موږ راوستلی او د هغو دا نوی قیادت چې دی هغه مذاکراتو ته جوړ دی او مذاکرات کوي او دا جنګ چې دی دا ختمول غواړي. نو دا خبره چې دی دا هم د دې نه مخکې کړې وه. دغه شانتې د وایټ هاوس کم ترجمان چې ده نو هغې د طرفه هم بیان راغلی دی. وایي دغه ایران چې دی هغه د مذاکراتو ته چې دی هغه تیار شي، که تیارېږي نو د دې نه سختې حملې چې دی دا پې موږ به کوو. د دې نه وروسته چې دی نورې سختې حملې چې دي دا به پې کېږي. نو ټایم په ټایم چې دی د هغو بیانونه بدل راځي. خو ټرمپ اوس دا حاریان دی، هغه وایي چې دې جنګ له څوک رادننه شي نیسي او زما روغه راولي. نو د روغې لپاره چې دی پاکستان او قطر او مصر چې دی هغه پکې اوس کوشش کوي. نو کیدای شي که روغه پکې راشي، خو دلته کې به بل ځای کې چې دی هغو فوج هم کوز کړی دی او دلته کې ایران چې دی هغه ته هم تیاري کړې ده. نو راتلونکی نور جنګ چې دی دا هم ګرمېدی شي، لکه د دې نه نور دا جنګ چې دی دا هم سختېدی شي، ځکه چې هغه خپل فوجونه هم لېږلي دي. دلته کې ایران چې دی هغه ته هم ځان نور هم مضبوط کو. نننی چې کوم نیوز دی نو هغه ته نور ځان مضبوط کو. دلته کې ایران وایي په موږ باندې په مذاکراتو کې چې دا حملې کړي دي، لکه مذاکرات روانو او په هغې دبره چې دی د موږ باندې حملې کړې. نو موږ د ده سره داسې مذاکرات چې دي دا نه کوو. نو 15 شرطونه چې دي هغې ورته ایښودي دي چې دا 15 شرطونه چې دي دا به دی مني، لکه امریکا چې دی دا مني او د امریکې د طرفه چې دی هم 15 دغه ورته راغلي نقاط، هغه چې په دې باندې به دی عمل کوي. د دواړو طرفه چې دی شرطونه ورته ایښودی شوي دي. که دغه ومنلی شو نو د هغې نه وروسته چې دی جنګ چې دی دا ودرېدی شي. خو ایران پکې غټ شرطونه ایښودي دي چې کوم پابندیانې په هغه باندې دي د ټول نه غټ شرط خو دغه دی چې هغه به مکمل چې دی دا به ختموي. لکه ټول عمر پابندي وه په هغه باندې، نو ټول نه غټ شرط چې دی دغه ایښودی دی. نو تاسو راسره خپل رایه چې دی هغه لازم شریک کړئ چې ایران به په دې کې کامیاب شي که به نه شي.